او زه به درته نن یو ښکلې قصه کوم چې مونږ په دې مسکیني سکول کې سبق وی او د دې سبق نه ډېر تنګ شو او د دې خبرې ارمان هم کوو چې خدایه د دې سکول نه به په کومه طریقه خلاص شو. نو مونږ بیا فیصله وکړه چې کراچۍ ته تښتو. نو چې کراچۍ ته د تښتېدو لپاره فیصله مو وکړه نو په دې سړک باندې نه تلو. زمونږ دا یېره وه چې په دې سړک باندې به زما راتله ګل لالا چېرته راځي او هسې نه هغه هم بېرته د ګاډۍ نه راکوز پکې. نو د دې مسکیني نه واله د معیارو د خوله پورې دا ټول سفر موږ په دې خول کې کړی او په دې خول باندې معیارو ته وتلي د کراچۍ لپاره. بهرحال بیا بدخیلې ته ورسېدو. بدخیلې کې یو سړي تپوس وکړو تاسو چېرته ځئ؟ موږ ویل څه کراچۍ کې مې یو ضروري کار دی. هلته بابا ویلي چې لاړ شه. نو هلته روان یو. سړی په موږ باندې پوه شو. موږ یې ماښام کور ته بوتلو او په یو دیره کې خپله دیره کې راباندې ډوډۍ وخوړه، شپې راباندې وکړه او ما ته یاد دي چې د حجرې هغه زنځیر یې راپسې د بار نه زنځیر کړی چې دا چېرته د شپې ونه تښتي. او سهار بیا دلته د جندل یو ډاک به راته بسه هغې چتۍ ته وخېجولو، کنډکټر ته پیسې ورکړې چې دا هلکان به منډه ته او جندل ته رسې. دا د الله رب ذوالجلال کار و چې مونږ د کراچۍ په ځای باندې واپس رالو او بیرته په سکول کې کېناستو. او دا د مسکیني سکول چې نن ښکلی شوی دی او د جاز نه بهر هم ښکاري چې سړی په جاز کې چترال ته ځي او په دې طرف دا جاز راشي نو دا د مسکیني سکول هم ښکاري او دا د بلامبت اریګیشن دا سکیم هم ښکاري. زما محترم ورونو دا قیسه مې ځکه وکړه چې زه د دې خاورې یم، زه د دې علاقې یم، زه ستاسو عزت یم، زه ستاسو شمله یم او الله رب العالمین دې هغه ورځ نه راولي چې زه ستاسو د عزت او ستاسو شملې ته نقصان ورسوم. نو چې زه په دې مرتبې او په دې خاورو د الله شکر ادا کوم نو تاسو هم دا درخواست کوم چې زما سره به تر د مرګ د اخرنۍ سلګۍ پورې او د وینې د اخرنۍ قطرې پورې په دې وطن کې د اسلامي نظام دپاره ملګرتیا به کوئ. کوئ به که نه به کوئ صاحب؟ زما محترم ورونو زه تاسو